ښځه پرېږده خو به دې ماشومانو باندې خفه یم. شپږ میاشتې مخکې زموږ شیرګړه هاتیان چوک کې به دا ښځه ولاړه وه او دقه بچنګي به ورسره وو او په یو ناپ پې جړل والله او دا ماشومان به یې رانیولو داسې لاس پې ترې چاپېره کړی و. نو والله موږ هم حیران شو دا درې ونه په یو ځای باندې جاړي. دا ته اوس وګورئ دې ماشومانو ته وګورئ که نه ګوره د یو ماشوم خو الرېډي ښه ټیټ وسکونډي سره د دې لاس کې او دا بله غټه ماشومه نه ده دې له چې دا لاس کله دې ځای ته کي دې ځای ته نو هغه هم په ژړا شي. الله نو دې څه معلومیږي چې دا ماشومان نه دي دا ښځه استعمالوي. الله مطلب څه کوي پې د جړا دپاره د شاته نه سکونډي او په څه باندې داسې زور وله ورکوي که نه او دا ماشومان یې دومره پرشر کې راوستي چې اړوتلی ترې نه شي. دا خو ظلم دی یاره دې ښځې خلاف خو زه هم کاروایي پکار ده. ګوره خیر وغیره خوا دې خوا دنیا خلک ته خیرونه غواړي صحیح ده خو په داسې طریقه باندې چې ته واړه ماشومان دې راوستي دي او ته د بهر نه سکونډې د دننه نه سکونډې او دومره زور هغې وکړي چې هغې بیا ټوله ورځ جاړي. ستا ورځ نه ده که دا خو غټی تا خو خپل عمر والی دی زه تا خو خپله ځواني ورڅه دې ختم کړي دي ته خو پخی ستا ډوکې او ستا غوښه خو کیجه شوې ده پخه شوې ده خو دا خو ماشومانان دي د الله بندې دا خو به ته تباه و برباد چې ټوله ورځ ته دا سکونډل کې نو والله خیر خو ګوره په بله طریقې غواړه دا ماشومان لرې که په خپله ګرځه دنیا خلک ګرځي نه بس پته به ګډو لګي نه هغه مستحق او غیر مستحق پته نه لګي ته دې هم پکې ګرځي خو کم سے کم دا ماشومان استعمالول. الله د دې خلاف ګوره زما خپل قانون ته خواست دی چې لږ تپوس وکړي دا ماشومانان به مړي کړي په دې چل باندې دا خو دومره سکونډاره وکړي ټوپ ته پاسې تاسو په خپله ویني بس الله دې موږ معاف کړي یار والله.